نورونو یو د الله ير په دې خپل لکه راولي د دنیا ټول حالات په مو برابر شي یو د الله ير په لکه راولي ارڅ به برابر شي دا نن چې څومره حالات مونږه تاسو وینو اکثر مونږه تاسو ټول دې کم نن هغه و مهنګايي ده یو بادشاہ داسې وکړل بل داسې وکړل هر څوک چې کم نن هغه لګیا دي څوک چا پسې کنځل کوي څوک چا پسې کنځل کوي لهذا زویم د ټولو نه لوی کردار په دې کې زمونږ ستاسو دی روایتو کې راځي پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي وایي ستاسو د طرف نه چې الله ته کوم قسم اعمال پیش کیږي که نه د الله فیصلې به هماغسې په تاسو باندې راځي دې کې د حکمرانانو ته هېڅ قسم چې کوم نه هغه زور نه مو ورکوئ او بدې ردې ورپسې مه وایئ د خپل ځان اصلاح وکئ هر څه به برابر شي چې زمونږ ستاسو اعمال الله تعالی ته ټیک پیش کیږي که نه نو بس فیصلې به هم د الله له طرف نه ښې راځي او صحیح به راځي نو لہذا لومبے اصلاح زمونږه ستاسو اوس دا به کېږي د الله په یره مونږه تاسو لم پکار دي چې په دې خپل زړه کې د الله یره ساتو د الله یره ساتو د الله یره دې ته نشي ویلی چې ته چې کوم نه هغه څه وکړه بس صرف هغه عبادت کوه ذکر اذکار کوه د الله یره دې ته ویلی شي چې ستا د ژوند هره لحظه دا د الله تعالی د قوانینو مطابق وي د ژوند هر پهلو که هغه رز ده که شپه ده که هغه تنهایی ده او که هغه مجلس دی هغه تمام کیفیاتو کې ستا په زړه کې دا کیفیت موجود دی چې هېڅوک نشته زما الله خو شته که نه زما الله شته نه دغه ایمان دی دغه د کمال خبره ده دغه د کامیابۍ او محور دی خو په شرط ته دی چې د چا په زړه کې دا رالل که نه زمونږ خلق نن چې کوم نه هغه روټین دا دی چې بس تنهایی کې شي که نه نو بیا نه د الله یره یو نه بل څه حالانکه خبره ذهن ته راولئ مسلمان صرف دې ته نشي ویلی چې تا په ژبه کلمه ووي او بس ته مسلمان اقبال وی زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں چې کله ستا په زړه کې د الله یره نشته یو شپېته پېرې کلمه وایه که نه عبدالله ابن ابی به پیغمبر علیه صلات وسلام پسې به یې په لومبي سب کې مونځونه کول د رسول الله مبارک پخپو کې به یې سر پروت و هغه عبدالله ابن ابی کلمه به یې وي زکات به یې ورکو هر یو کار به یې کو خو لیکن حقیقت کې د الله یره په زړه کې نه وه هغه ایمان یې په زړه کې نه نو مطلب دا چې صرف هغه په کلمه ویلو باندې انسان ګوره کمال ته نه رسي ښه او شپېته پېرې کلمه ووایه چې کله دې د الله یره په زړه کې ني دا تصور دې په زړه کې ني چې زما الله ما ویني دا چې څه کوم د دې نه خبردار دی چې دغه یقین دې رالی که نه نو بیا ستا دا کلمه تا ته فایده درکوي دا ستا دا ایمان تا ته فایده درکوي امیر المؤمنین دغې بوډۍ ته وایي تاسو وی چې امیر المؤمنین به په خپل دربار کې چېرته آرام کوي نه امیر المؤمنین ستاسو د خدمت دپاره لګیا دی منډې وایي او هغې زنانو نه تپوس کوي هغه چې کوم دې مور له جواب ورکو وی تا ولې داسې وي هغه زنانه ورته وایي زما په زړه کې د الله یره موجود وه که نه چې اوس خو به په پیو کې به ملاوټ وکړم 2-3 روپۍ به راته سیوا میلاو شي خو لیکن سباله چې کله د الله په دربار کې ودرېږم د الله په عدالت کې ودرېږم د الله نه به مې څوک خلاصوي بیا وی ښه ستا په زړه کې د الله دومره یره موجود ده دومره یره د الله تعالی ستا په زړه کې موجود ده هغه ورته وایي حضرت بس د الله یره خو د ایمان تقاضا ده نو امیر المؤمنین فورا چې کوم نه هغه د دغې جنۍ نکاح د خپل زوی سره وکړه د دغې زنانه نکاح د خپل زوی سره وکړه ځکه څه یو عظیم الشان دولت د الله یره چې کوم نه په هغې کې موجوده وه نو وروڼو مونږه تاسو لم پکار دي چې په دې خپل زړه کې د الله یره ساتو د الله یره ساتو د الله یره دې ته نشي ویلی چې ته چې کوم نه هغه څه وکړه بس صرف هغه عبادت کوه ذکر اذکار کوه د الله یره دې ته ویلی شي چې ستا د ژوند هره لحظه دا د الله تعالی د قوانینو مطابق وي د ژوند هر پهلو که هغه رز ده که شپه ده که هغه تنهایی ده او که هغه مجلس دی هغه تمام کیفیاتو کې ستا په زړه کې دا کیفیت موجود دی چې هېڅوک نشته زما الله خو شته که نه زما الله شته نه دغه ایمان دی دغه د کمال خبره ده دغه د کامیابۍ او محور دی خو په شرط ته دی چې د چا په زړه کې دا رالل که نه زمونږ ستاسو نن خو څه دی هر یو انسان بس د 2-3 روپو لالچ په مخ اغوستی دی د 3 روپو لالچ په مخ اغوستی دی نه د الله یره مني نه بل څه مني بس صرف چې کوم نه هغه دنیا په مخه کړي
نورونو د الله یره چې کوم نه هغه په خپل زړه کې راوستل دا زمونږ ستاسو دپاره یو عظیم الشان دولت دی خو چې د چا په زړه کې دا راله نو علما کرام لیکي صحیح بخاری کی یو حدیث تے پس صفحہ نمبر 888 کی جلد نمبر 2 اگر دا بنی اسرائیلو دا دریو کسانو واقعہ ذکر کی جیسے دے اگر پا غر کی یو غار کې را بند شو نو هر یو لګیا د خپل خپل عمل الله ته پیش کوي الله دا مې ستا دپاره کړي دي یو ورته عمل پیش کو هغه دا ګټ د دې غار د خولې نه لغونته کې سایډ ته شو هغه بل ورته خپل عمل پیش کوي الله ما داسې وکړل هغه دا ګټ د غار د خولې نه لږ نور سایډ ته شو خو دی راوتی نه شو نو هغه دریم هغه خپل عمل الله ته پیش کوي وی الله وی زما یو د تر لور وا وی ډیر حسین او جمیله وا وی زما ور سره په زړه کې ډیر د کمال محبت ډیر زیات محبت مې ور سره او ډیر دلمې د نکاح پیغام لېږلی خو نکاح مې ور سره نو شوی وی ما تصور داو چې دکه زنانه سره به زما نکاح څنګه کېږي وی یو ځلې دکه زنانه چې کوم نه هغه زما کور ته راله وی راته وی چې بچي مې نه هر دي او د خوراک او د سکاک ورته دپاره څه نشته د الله دپاره ما سره څه امداد وکړه څه راکړه ما ورته وی چې هر څه به درله وکړم خو زما یو شرط دی هغه زنانه راته وی چې څه شرط دی وی ما ورته وی چې شرط دا دی چې زما به څه کې زما خواهش به پوره کې وی اخکه زنانه په ژړا شوه چې دا کار نشم کولی د الله نه یریږم دا کار نشم کولی د الله نه یریږم وی لړه واپس وی لک ساعت بعد بیا رالا وی سکی وی د سترګو نه اوښکې بهیږي او جاړي وی ما ته پته ده چې دا تا کومه مطالبه کړې ده دا خو جایز نه ده مناسب نه ده الله پې خفه کېږي خو وی د خپلو وړو بچو د سترګو نه هغه چې کومې اوښکې بهیږي وی هغه نشم برداشت کولی وی هغه بچي چې ماښې ته راته کوم فریاد کوي هغه نشم برداشت کولی خیر دی د الله دپاره ما سره څه امداد وکړه وی ما ورته وی چې شرط مې دقه دی بس خواهش په پوره کې نو وی هغه جاړي په ژړا کې راته وایي چې د الله دپاره خیر دی مجبوره کوم ما په دغه کار باندې ځکه زه د الله نه ډېر یریږم الله تعالی مې چېرته راونه نیسي ما ورته وی چې بس دغه امداد پیسې در کوم خو په دې وجه باندې په دې شرط باندې در کوم وی هغه زنانه مجبوراً چې کوم نه هغه زما د دغې مطالبې ته چې کوم نه هغه تیاره شوه وی ما چې کله وله پیسې لاس کې کېښودې او وی په دغ کې اراده ورنږدې کېدم وی دا زنانه داسې ریږدي داسې ریږدندی پې ولګېد او جاړي وی ما ورته وی چې په تا څه چلو شو ولې وی راته وی چې د الله نه ډېره یریږم د قیامت په ورځ به الله ته څنګه مخامخ کېږم د الله ته به څنګه مخامخ کېږم وی دا خبره چې مې واورېده وی الله وی زم چې کوم نن هغه په دې زړه کې مې رالل چې ښه دا یو زنانه ده او د الله نه دومره یریږي چې ته د الله نه دومره یریږي نو ما له خو ډېره یره پکار ده الله بس ستا د یرې د وجې نه اخکه کار مې پرېښودی دی هغه پیسې مې هغې زنانه ته ورکړي دي الله که دا عمل مې ستا دپاره کړی که نه نو دا ګټ د دې غار د دې خولې نه لرې که کتابونه لیکي روایت کې راځي وایي دغه ګټ د دې غار د خولې نه لرې شو دا ګټ د غار د خولې نه داسې لرې شو چې بس دی رادات شو د دې غار نه بهر راووتل نو وروڼو د الله یره چې د کوم انسان په زړه کې هغه الله په دنیا کې نسپورئ او په آخرت کې خو د هغه ته چې کوم مقام الله ورکوي مونږ تاسو د هغې تصور نشو کولی نو وروڼو یو د الله یره په دې خپل زړه کې راولئ د دنیا ټول حالات به مو برابر شي یو د الله یره په زړه کې راولئ هر څه به برابر شي دا نن چې څومره حالات مونږ تاسو وینو اکثر مونږ تاسو ټول چې کوم نن هغه و مهنګایي ده یو بادشاه داسې وکړل بل داسې وکړل هر څوک چې کوم نن هغه لګیا دي څوک چا پسې کنځل کوي څوک چا پسې کنځل کوي لهذا زه وایم د ټولو نه لوی کردار په دې کې زمونږ ستاسو دی روایتو کې راځي پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي وایي ستاسو د طرف نه چې الله ته کوم قسم اعمال پیش کېږي که نه د الله فیصلې به هماغسې په تاسو باندې راځي دې کې د حکمرانانو ته هېڅ قسم چې کوم نه هغه زور نه مو ورکوئ او بدې ردې ورپسې مه وایئ د خپل ځان اصلاح وکئ هر څه به برابر شي چې زمونږ ستاسو اعمال الله تعالی ته ټیک
پیش کیږي کنه نو پس فیصلې به هم د الله ر طرف نه ښې راځي او صحیح به راځي نو لہذا لومبه اصلاح زمونږ ستاسو اوس دا به کیږي د الله په یاره دا به کیږي د الله په یاره او چې تر کومې پورې د الله یاره په یو انسان کینی نو ګورې سړی هغه نه په عدالت باندې رستو کیږي نه په پولیس باندې رستو کیږي نه د ملک په بله اداره باندې رستو کیږي خو چې تر کومې د الله یاره په زړه کینی او چې د الله یاره راله که نه د الله یاره راله یو شی به مخامخ پروت یو انسان به هغې ته لاس نه لګوي بیا پوهیږئ الله تعالی دې موږ ته په دې لږو خبرو د نیک عمل کولو توفیق را نصیب کړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین